پنځم قومه یعنی د رکوع وروسته سیده درېدل چې کله دې رکوع وکړه ښه په اطمینان سره د خپل بدن سیده کړه دا پر موږ تاسو باندې واجب دی. ډېر خلک د رکوع څخه سر راپورته کړي بس دستي بس په سجده کې بیا پروت دي دا ولاړه پر موږ تاسو باندې واجب ده چې کوي. شپږم جلسه یعنی د دواړو سجدو په مابینځ کې کښېنستل دا هم واجب دی. وم تعدیل د ارکانو یعنی رکوع او سجده په اطمینان سره ادا کول دا هم واجب دی. اتم په قرات رکوع سجده او رکعاتو کې ترتیب لحاظ ساتل د دې ترتیب لحاظ به ساتي دا هم پر موږ تاسو باندې واجب دی. نم اوله قاعده کول اوله ناسته کول دا واجب دی. لسم په دواړو قاعدو کې تشهد ویل چې کومې دواړې ناستې په لمانځه کې کیږي په دې کې التحیات ویل واجب دی. 11 د امام د پاره د سهار ماښام مخصن جمعې اخترونه او تراویح کې په لوړ اواز سره قرات کول دا هم واجب دي او ماپښین او مازګر کې په پټه باندې قرات ویل واجب دي. 12 د لمانځه سره په لفظ د سلام سره وتل دا هم واجب دي چې لمونځ کوي چې لفظ د سلام السلام علیکم دا واجب دي په مشتاش باندې. 14 د وتر په دریم رکعت کې دعای قنوت لپاره تکبیر ویل او د دعای قنوت دغه دعای قنوت ویل دا هم واجب دي. 14 د عید الفطر یعنی کشنی اختر او عید الاضحى چې غټ اختر دی په لمانځه کې زیاتې شپږ تکبیرونه ویل دا هم واجب دي. اوس که د چا څه واجبات په هیره باندې پاتې سول نو دا په سجده سهو کولو سره راګرځي. که چا قصدن پرېښول دا سړی به دوباره خپل لمونځ کوي په دې سره لمونځ نه صحیح کېږي.